الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتم الصيام إلى الليل. صدق الله العظيم. محترم سامعین، د دویم درس د رمضان مبارک په حواله باندې په دې درس کې د رمضان مبارک فضیلت درې صحیح احادیث، یو د بیهقي دی، دوه احادیث متفق علیه یعنی د صحیح بخاری او د مسلم. د دې پرونیا کې د رمضان مبارک سکم فضیلت دی مرتبه ده هغه اول حدیث کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے فرمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن دا با پورز دا قیامت باندی دا بندہ دا پارا سفارش کون کی سفارش بھی کی. نبی علیہ السلام فرمائی سی روزہ بوئی اے رب په دنیا کې د رمضان مبارک په میاشت کې ما د ورځې وخت دی له خوراکه له څښاکه له نفساني شهواتو څخه لرې کړی، د ځان بند کړی زما له وجې څخه زه سفارش کوم د دې په حق کې. قرآن به ووایي یا الله دغه بنده د شپې وخت آرام دای له کړي، سکون دای له کړی، خوب یې نه کاو، زما تلاوت یې کاو، قیام اللیل یې کاو، زه یې ویلم یا الله زه سفارش کوم. قال فیشفعان، نبی علیہ السلام فرمایي چې د دوی دواړو سفارش به د دې سړي په باره کې الله قبول کړي. نو سفارش وسی او قبول سی نو مغفرت به وسی، له مغفرت وروسته بیا الله تعالی جنت ته واستوي. دویم حدیث کی دا حدیث دا بیهقی دی، صحیح حدیث دی. دویم حدیث سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما دی فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل فی الجنت ثمانیت ابواب، دا جنت ات دروازی، منها باب یسمى الریان، پا دی اتو دروازو کی و دروازه سی دا دینم جنت غریان دا لا يدخله الا الصائمون، تر دې دروازې جنت ته سیوای له روزتیانو زبل کس نشي داخله. څومره عظیم مرتبه د روزې. دریم حدیث کې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا هم متفق علیه حدیث دی، یعنی په بخاری او په مسلم کې په دواړو کې موجود دی. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. د فرمایي چې حضور فرمایي کچا د روزې د رمضان مبارک روزه ودرلوله په دې حال کې د مؤمن وي په اخلاص او د اجر په نیت باندې، نو الله تعالی به د سابقه چې کومې ګناوې دي الله به هغه وبخښي، معاف کړي. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. که چا د رمضان په میاشت کې تراویح کولې، قیام اللیل کاو، الله تعالی به د سابقه ګناوې معاف کړي. ومن قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کچا د روزې په میاشت کې شب قدر شپه چې کومه ده دا یې رونه کله، اخو اتاک شپې دي اخر کې سکمې دي، کچا دا رونې کلې دا شپه کې کښېنستل قیام یې وکړ، نو الله تعالی به د سابقه ګناوې معاف کړي. دا د رمضان مبارک یو عظیم مرتبه په دې احادیثو کې نبی علیه السلام بیان کړی ده. یو حدیث کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام د شعبان پر 29 تاریخ وفرمایل یا ایها الناس قد اظلکم شهر مبارک، اے انسانانو پر تی باندې یو عظیم میاس مبارکه میاس را روانه ده، په دې کې یو شپه ده لیلة القدر چې د دې عبادت تر زرو میاشتو تر عبادت بهتره دی، او د دې میاشت روزې فرض دي، ته روزې لري. که چا ځان نزدیک و الله ته په یو نفل کار باندې، دغه نفل کار به د فرضو په درجه کې، که چا یو فرض ادایګي وکړه هغه په اویا الله ور بدلی. او نبی علیہ السلام فرمایل سی وهو شهر المواسات، دا د خیرخواهی میاشت ده، وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده، او د صبر بدله د جنت ده. او نبی علیہ السلام فرمایل کچا د یو روزتی افطار وکړ، خوراک یې ورکړ، نو الله تعالی به اجر عظیم ورکړي. دومره اجر به ورکړي له دغه روزتی غسې څومره اجر دی،
داسې کوم چا روزې افطار یې ورکړی دی روزه یې درلولګې ده نو د داسې څومره اجر دی دغومره اجر به الله تعالی ته هم ورکړي د هغه له روزې سره هم هېڅ کموالی نه کړي داسې مختلفو احادیثو کې نبی علیه السلام د رمضان مبارک د روزې ډېر فضیلتونه بیان کړي نو رمضان مبارک کې درې خبرې ډېرې اهمې دي چې مسلمان محرومه نه شي اوله دا روزه فرض ده روزه ښه په احتیاط باندې درلول او دویم اهمه خبره دا ده چې په رمضان مبارک کې عباداتو ته مخ ګرځول د دنیا له کاروباره له دې سره انسان د الله تعالی په عبادت کې ځان مشغوله کولی شي څوک عبادت تجارت کوي په تجارت کې دننه نشي کوم دی د خپل ذکر اذکار تلاوت د الله سره خپل تعلق قائم ساتلی شي دل بیار دست بکار لاس که د څه هم په کار کې زړه کوم دی هغه د الله سره نو دا شي څه انسان ته غم خوړل فکر کول پکار الله پاک د عمل کول توفیق رانصیب